بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مونږه دا ویلو چې په دې کتاب کې دوه علوم ذکر کړي، یو علم العروض دی، یو علم القافیه دی. علم العروض خو خدای پاک خلاص کړو، او قافیه نو موږ ویلو چې په دې کې پنځو خبرو باس پکې. نو اوله کې موږ ویلو چې موږ به تعریف د قافیه او اقسام د قافیه. د قافیه تعریف سره هي من د ساکن اول ما قبل متحرک د والا او د اخر ساکن پورې په منځ کې چې کوم حروف دي نه دا سوي لګي، او دا قافیه به کله بعض د کلمې وي، کله به پوره کلمې، کله به یو کلمه او بعض حصہ، کله به دوه کلمې. زه موږ ویلو حروف د قافیه سوري شپږو کم دي، روي ده، وصل ده، عروج ده، ردف ده، تاسیس ده، دخیل ده. زر تعریفونو کې روي څه ته وایي؟ د قافیه بنیاد په کې خود له شی او نسبت ورته کیږي. دویم نمبر وصل څه ته وایي؟ د روي در قودو د وجه نه چې کوم حرکت پیدا شي ته څه وایي؟ دریم نمبر او نمبر نوم زو وایي څه ده؟ خروج څه ته وایي؟ د هاي وصل حرکت را قودول. څلورم نمبر ردف څه ته وایي؟ د روي نه مخکې چې کوم حرف علت راغلی ته څه وایي؟ ردف وایي. پنځم نمبر تاسیس څه ته وایي؟ هغه الف ته وایي چې د دې او د حرف روي په منځ کې بل یو حرف راغلی. او دخیل څه ته وایي؟ دا حرف چې کوم د الف تاسیس او د روي په منځ کې راغلی. حرکات القافیه شپږ دي، کم دي. مجرا څه ته وایي؟ یو تعریف کوو. مجرا د روي مطلق حرکت ته مجرا وایي. دویم نمبر نفاس څه ته وایي؟ د هاي وصلي حرکت ته نفاس وایي. نه دریم نمبر حذف څه ته وایي؟ د ردف نه ما قبل چې کوم متحرک ته پای باندې چې کوم راځي. ها اشباع څه ته وایي؟ د دخیل حرکت ته اشباع وایي. او توجیه رس د الف تاسیس نه ما قبل، د الف تاسیس نه ما قبل چې کوم حرکت توجیه روي مقید باندې، دا روي مقید نه ما قبل چې کوم ابتدای ته سوی توجیه ورته وایي. بیا دریم نمبر څلورم نمبر خبره منګه انواع القافیه. نو د قافیه په تقسیم لري، یو تقسیم په اعتبار د روي مطلق او روي مقید سره ده، اذن په اعتبار د حجم سره ده. نروي با اول په څو قسمه ده، فتوا یا روي مطلق یا مسوي مقید وي. روي مطلق نو بیا د څو قسمونه دي؟ درې. کم دي؟ مردوفه، مؤسسه او هر بیا په څو قسمه ده؟ فتوا یو موصوله باللین او بل موصوله. ټوټل څو قسمونه شولو؟ شپږ. او د روي مقید څو قسمونه دي؟ درې. کم دي؟ مردوفه، مؤسسه او په اعتبار د حجم سره د قافیه څو قسمونه دي؟ 15. سوري نمبر 1 متکاوس. په دې کې صحیح متکاوس کې څو روپی ضرور حرکات راغلي. دویم نمبر مترادف سره درې پکې راغلي. چلو دریم نمبر متدارک پرې کې څو روپی چا کې. بیا متواتر پرې کې مترادف. بیا ویلو چې عیوب د قافیه اودي. عیوب د قافیه سوري شپږ پرون ویلو، یو پکې نن ده، نن پکې نه مانی، نن باسو تناسبه. عیوب د قافیه ټوټل سوري پرون دې موږ سویلو شپږ ویلو. نمبر 1 یو ده ایطا څه ته وایي؟ کلمه د روي لفظونه او معنی په ځوانو کې یو شادي. دویم نمبر تضمین څه ته وایي؟ د دویم شعر اولنۍ حصہ د اولنی شعر د اولنۍ چې لپاره معلق د پایمانه لازم یو سره، یعنی یا خدای لپاره خبر وي او یا دای لپاره جواب شرط وغیرہ. دریم نمبر اقوا څه ته وایي؟ ایو کې زمرا غوږ بلکې څه راغلي. دریم نمبر څلورم نمبر
دا څه ته وایي یو چې په اولني کې فتحه راغلي وي او دویم کې یا ضمه یا به څه وي کسره وي څلورم نمبر پنځم نمبر اکفا څه ته وایي د دوو شعرونو حرف روي د یو بل سره متقارب المخرج وي او اجازه چې اختلاف د روي په اعتبار حروف چې حروف دغه متباعد المخرج وي وسو د دې نه موږ وایو سند چې نه دا په دای کې او په قافیو پرې او یو کې وم نمبر قافیه سند څه ته ویل کېږي چې دا حرف روي خو پیژنې کنه نه پیژنم حرف روي چې بای باندې د قافیه بنیاد او نسبت ورته کېږي نو دا روي نه ما قبل چې دا غي د حروف یا د سکنات او د حروف یا د حرکات او رعایت سره تلګي باغ کې اختلاف کول ته سند ویل کېږي یعنی د روي نه مخ کې یا حرف راغلی یا د روي هغه حرکات او سکنات نو بدی کې چې د کوم اختلاف رعایت سره تلګي نو هغه اختلاف ته ویل کېږي سند څور ته لګي او د سند ټوټل 15 قسمونه دي دو په اعتبار د حروف سره دي او درې په اعتبار د حرکات سره دي نو حروف تاسو بدی کې چې کوم حروف استعمالي غا تاسو پیژنئ یو بغیر د استعمالي یو بغیر تاسیس استعمالي نو ری تفسیر ته وای مجرا نه مکه دروی نه مکه چې کوم حرف لته ده سوې ری د وای نیو سره د ری د ایو سره تاسیس ته وای هغه الف ته لګي چې د دې او د روي په منځ کې متحرک راغلي او یا به د دې تعلق پر حرکات سره وي نو حرکات درې قسم حرکات یو اشباع ده اشباع نه پیژنم حرکت د داخل دی یو حذف ده حذف څه ته وایي ایو توجیه ده توجیه دروي مقاید نه مګر کوم درو وسو ګورئ والسناد او سند څه ته وایي اختلاف ما يراعى اختلاف د هغه سيزو د کم چې رعایت ساتل کېږي قبل الروي د روي نه مخکې من الحروف والحركات د حروف او د حرکات لکه پوه شو یې د روي نه مخکې چې کوم حروف حرکات دي هغه د یو بل سره اختلاف رعایت ساتل شي د سند وي او هو خمسه نو د دې څو قسمونه دي پنځه خدا د دوه تعلق پکې د حروف سره لري او د درو تعلق پکې نمبر 1 سند الردف څه ته ویل کېږي هو رتف احد البيتين دون الاخر چې په دوو شعرونو کې د یو په قافیه کې ردف راغلی او د بل په قافیه کې ردف سند ردف څه ته ویل کېږي چې د یو چې په قافیه کنه د دوو شعرونو اخر کې قافیه نه د یو په اخره کې ردف راغلی او د بل په اخره کې ردف نو سند ردف او ورث احد البيتين چې په دوو بیتونو کې په یو بیت کې ردف راغلی په بل کې نه راغلی کا قوله لکه شاعر دا قول شو اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توصه وان باب امر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه بديل اولني شعر کې ما د قافيه وخي ناورما توصه پکې سره او دا مکمل جمله ده مکمل کلمه یو کلمه ده او دویم قسم پکې راوړې حروف ته پکې راوړې خیره ته پکې حروف عربي پکې څه شری ستاسو خپل کتابونه او تاوان یو نه کیږي نو ځان ورته لیکي د سواد پکې څه شری عربي دې دویم پکې هاي وسلی پکې کم هاي دا ها پکې شری هاي وسلی را او دا هاي وسلی نه ورسو دا یا ترنده پکې شری خروج سره خروج او ریدا پکې شته ولی نشته د سواد نه مکه چې دا واو دی د سوې ریدا فعلږي ا تاسیس پکې شته چې تاسیس پکې سم داخل و پکې وی دریم سبق تر وړه حرکات القافیه مجرا پکې کم یو دی پس سواد باندې چې کم حرکت ده سواد نه نه پس سواد باندې چې کم حرکت ده دغه دا مجرا وي او دویم نمبر حرکت نفاذ پکې شته کم یو دی وهای وصل باندې چې کوم حرکت دی د نفاذ وي دریم نمبر حذف پکې شته حذف پکې کم ده دا دلګي دا واو نه مخکې چې دا پتا باندې کوم حرکت راغله
نو دا کې څه ویل کېږي حذف ورته وي څه ورته وي حذف ورته وي اشباع پکې شته بای توجیه پکې شته او رس پکې شته نشته پکې جواب ور دي بلدا روي مطلق تا کا مجرد دا نورما مطلق تا او مجرد دا مردوفه دا مؤسسه دا مردوفه دا موصوله باللین دا کا موصوله بالهادا موصوله بالهادا ها بګینه دا توصیه موصوله بالهادا او حجم دا قافیه په اعتبار سره توصیه سو حروف ته پکې د دوه ساکنو په منځ کې پکې سو حروف دي دو حروف دی پکې سوري پکې چې دو حروف نامه صحیح بحر متدارک قافیه متدارک سبای چې دو حروف دی پکې یو پکې صوت یو پکې صدا او پرې بلې کې راشه پرې بل شعر کې و ان باب امرنا عليك التوافى شاور لبيبا ولا تعصيه پرې کې قافیه شعر تعصيه پکې صدا قافیه ده او پرې کې حرف روي صوت پدې کې پرې لپاسه څه فرق دی بھائی وسو بلې مخکې کې نه دا راغله او بلې بل کې نه دا په نو دا به په عیوب د قافیه کې سیناد ردفته خو شو به معنی واړه متي وسیناد تاسیس سیناد تاسیس ته وي تاسیس احدهما دون الاخر چې په یو کې الف تاسیس راغلی وي او بل کې الف تاسیسو لیادار میت اسلمی ثم اسلمی دا جدا شعر دی ښا لکه دا جدا غزل دی او بل فخندف هامه هذا العالمي نو بری کې پرې لاولنی ګره ثم اسلمي بری کې قافیه ما توخه بای اسلمي په کې سره حروف د قافیه په کې سره دروغه میم دې پکې میم پکې سره میم پکې راوی دې یا پکې وصل او نور پکې سشته تاسیس به کم دی اسلمي کې تاسیس ما توخه کنه ده په ما ته وخی دا دته به معلوم دی شته پکې ها او حرکات د قافیه پکې کم دي صرف یو حرکت پکې راغلی جاز چره ماجرا د نور سونه پکې نشته او قاف دغه روي مطلق ته مقید ده مطلق ته روي سره مجرده او مردوفه او موصوصه مؤسسه مجرده سره او د حجم په اعتبار سره اسلمی دو پکې راغلي دي نو څه وایي متدارک فخندف نهامه هذا العالمي كقافيه عالمي سره عالمي قافيه ده روي پکې میم ده او یا پکې په اخره کې وصل له او د الف پکې الف تاسیس څه ته وایي ګوره چې د هغه الف چې د دې او د حرف لوی په منځ کې سوي نو بل حرف پکې راغلی کنه دی بل حرف ته بسنو مې ما داخل څه ورته ما نو اوس پکې حرکات هم دي دغه چې تاسیس پکې هم راغی او داخل پکې هم راغی نو حرکات راوړه به میم باندې چې کوم حرکت دي رسوي مجرا او نفاس پکې شته نشته پکې حذف پکې شته نشته پکې نفاس پکې نشته حذف پکې نشته او اشباع پکې کم یو ده نو وای کنه پس باندې ده کلام باندې ده حرکت چې نه دي رسوي اشباع او توجیه پکې کم ده توجیه پکې نشته رس پکې د الف تاسیس نه ما قبل د الف تاسیس نه ما قبل چې په دې عین باندې فتحه دي ته څه ویل کېږي رس ورته ویل کېږي قافیه روي پکې مطلق ته مقید ده نو ماله په مخ روي مطلقه مجرده کا مؤسسه ها روي مطلقه مؤسسه موصوله باللين او قافیه متدارک ده قافیه وسوګره په اسلمی کې پدې کې حرف الف تاسیس نشته ده او په دغه کې جنانو په عالم کې الف تاسیس راغله ده واښو به معنی ها نو موږ وی چې دا دوا پدې کې حرکتونه بدلو په یو کې ریدف او په بل کې ریدف نو او په سیناري تاسیس کې په یو کې الف تاسیس او په بل کې الف تاسیس اوس به د دریو تعلق تیرنده ولا حرکات سره نو سیناد الاشباع خو نه پیژنم حضور وایا اختلاف حرکت الدخيل د دخیل حرکت اختلاف یعنی په یو کې به یو شان حرکت راغلی په دخیل باندې او بل کې بل شان راغلی لکه وهم طردوا منها بليا فاصبحت بلي بواد من انتهى متغائر
وهم منعوها من قزاعة كلها ومن مزر الحمراء عند التغاور غائری بدیگه قافیه بدل اول شعر کې غائری دا سبق قافیه دا غائری ها وسره دولا غائری بګه را بګه رویدا او دران ورستو بګه یا بګه وصلینا او الف بګه الف کې تاسیس ته او دا حمزه بګه داخله حمزه بګه داخله او حرکات بګه وزر سر وخیا برابانی مجرالا او دران مکه د داخله حرکت سوی اشباع وي او د الف تاسیس نه مکه غین معنی رسته دغه شان دي پتا ومن مصر الحمراء حمزر الحمراء عند التغاوري بدیګه قافیه سره تغاوري غاوري سره بګه غاوري بدیګه اشباع کومه ولا پواو باندې چې کومه زمانہ پواو باندې نو ګوره عند غائری بدیګه په اشباع باندې کسره راغلی دا او په تغاوري کې په اشباع باندې سره راغلی په دې دا باندې داخل باندې په داخل باندې زمانہ وانا شوي کنه ها بل وای ها سیناد حذوا نه پیژنم ما ها دلیل ابن ما قبل چې کوم حرکت وي تاسو لګي حذو لګي نو اختلاف حرکت ما قبل الردف دلیل ابن ما قبل چې کوم حرکت پای کې اختلافي لقد الج الخباء على جوار كأن عيونهن عيون عيني كأني بين خافيتي عقاب تريد حمامة في يوم غيني قافیه په دې ډول شعر کې وقایا عینی سره او دیم کې غینی په دې ډول کې حرف روي کم یو دی په دیم کې حرف روي کم یو دی په ډول کې وصل کم یو دی یا په دیم کې وصل کم یو دی دا دغه مکه بدی کې وسو ریدف کم یو دی یا او بل کې ریدف اوس دا خبره تاسو یاد وساتئ چې ګوره مار د پلول کې دیو چې دل کې دی حرف لین او حرف مد په یو کې حسابي دا ګوره په دې عینی کې حرف مد راغلی کنه دا یې مد نه او په غینی کې یې لین دی خدای مد او یې لین کې پر ټول د حروف لین وي واښوي نو دل ګوره د آیات دې ته پکې سوې لګي ریدف سلام علیکم ریدف او دلیل هم ما قبل چې حرکت ایت سوی حذوا نو ګوره په لولي شعر کې د یانه مکه په عین باندې سره غلا کسر راغلا او په دویم کې د یانه مکه بغاین باندې راغلا نو اختلاف حرکت ما قبل الردف دلیل هم ما قبل چې حرکت په کې اختلاف کول الګه پوښوي وسناد التوجيه توجيه نه پیژنم کنه یاره د روي مقید ما قبل روي مقید څه ته وایي په اخره کې روي سوي ساکن وي اختلاف حرکت ما قبل الروي المقيد اختلاف دا حرکت کم چې د روي مقید نه ما قبل راغلی وي وقاتم الاعماق خاوي المخترق ها مخترقنا الف شتى ليس بالراعي الحمق شذابه عنها شذ الربع سحق على كتب چې تپک ځان بلاري دبه کې کسری لیکلي او ته چې نه دغه دا ساکن دی ولی دې معنی خبره رسه کوي د روي مقید کوي د څه کوي او روي مقید څه ته وایي نو چې ما دا خبره زده کړې نو زه به لکیر کې فقیر نه جوړېږم او که مې زده کړې جو بیا خو د لکیر کې فقیر یم زه بیا دې وګورم چې هلکه دا خدای خبر چې څه به جوړېږي ستاسو چې کوم زاړه کتابونه دي په قاف باندې پکې سکون شته ها आवाज نه راځي بھائی د قاف باندې سکون پکار دی ساده بری کتابونو کې په قاف باندې سکون شته دا کوم چې داړه کتابونه په یو حرف باندې زبر زیر پیش نه کړی زوړ کتاب د چا سره دی ابو شران علاوه ها دا قراوړه هغه زوړ کتاب د عبد الله سره یو سن 65 زمانه نو دلته ګوره په قاف چې دا ټول روي ده کنه دا ټول کې قاف پرې کې سره روي ده او د روي نه ما قبل چې دا په دې میم باندې په اول کې پرا باندې او په دیم کې په میم باندې او په دریم کې په ح باندې د حرکت څه ویل کېږي سناد التوجيه خو شو به معنی لکه دا توجيه ده کنه توجيه څه ته وایي د روي مقید نه ما قبل د حرکت توجيه وایي او دا توجيه ګورای په یو کې پرا باندې زبر ده په بل کې په میم باندې زیر ده او بل کې په ح باندې پېښ ده نو مخترق او حمیق
او سحق ښه دا کسری مسری ته لري کوي وهذا اخر ما اوردنا في هذا المؤلف ولا اخرني هغه سری کوم چې ما راوړي په دې مؤلف لیکل شوی کتاب کې وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا واقف بالمعنى بس الله پاک دې موږ د عمل کول توفیق ورکړي خدای دې موږ دې